والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام او درد للحق درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. په پرونی درس کې وضاحت شوی چې په ماضي قریب کې په بری ساحل کې د علم الکلام په باره کې دوه جهتونو تفصیلي بحث شوی دی. موږ اوس راځو د مغربي فکر فلسفه په حواله سره زموږ د درس عنوان او خلاصه نن دا چې د مغربي فکر او فلسفه مقاصد دا درې سيزونه دي. یو ازادي ده، دویم مساوات او دریم ترقی. دا بار بار موږ ذکر کړم دي، خو تفصیل سره وایو. دا درې خبرې دي چې دا مغربي قوم ته د ایمان درجه لري او دوی د لپاره دوی هر څه کوي. مغربي ازادي به دا په دوه قسمه ده، وضاحت وکاو. بیا یو پکې انفرادي ازادي ده، یو پکې اجتماعي ازادي ده، دی وضاحت وکاو. بیا به موږ وایو چې په اسلام کې د ازادۍ مفهوم او معنا څه ده. دغه شان کې او بیا به موږ دا وایو چې ازادي مذهب څه شی دی، ازادي مذهب څه شی دی. دغه شان کې د مغرب د مساوات او د تصور په اړه کې به مولوی صاحبانو بحث کوو. دا زموږ د نن درس عنوان او خلاصه ده. مولوی صاحب عبارت شروع کړو، نو کتاب موجود دی. بسم الله الرحمن الرحیم. درې سيزونه دي چې د مغربي فکر او فلسفې ته د ایمان درجه لري. اول ازادي، دویم مساوات، دریم ترقی. په دې درې اصول باندې مغرب ټول معاملات چلوي. که په کوم عمل سره په دې ازادي مساوات او ترقی کې زیاتوالی کیږي، هغه اختیاروي. که هغه د نورو قومونو په نسبت جرم ولې نه وي. د دې اصولو دپاره دوی یو عالمګیر قانون جوړ کړی دی، کوم ته چې دوی انساني حقوقو نوم ورکړی دی. په دې قانون باندې عمل کول د ټولو نمبر ملکونو ذمہواري ده. مولوی صاحبانو دا انساني حقوق قانون چې دوی ورکړی دی، د یو قانون جوړ کړی دی، خدای مو ته د لپاره جوړ کړی دی. پوه شئ، هغه نه د ازادۍ قائل دی او نه د مساواتو قائل دی. البته دنیا لحاظ سره ترقی وکړه د ساينس او ټکنالوژي په برکت. هغه زمونږ د مسلمانانو د کتابونو نه خزو کو په اصول د مساوات په کې ولې نشته. ورشي دا غي تاسو ګورئ، دا غي ژوند ته ګورئ، خلک په فوټپاتونو باندې سکه شپې کوي. بیل ګیټ سره سونه دولت دی، ایلن ماسک سره سونه دولت دی، د دې امازون مشر سده نو ګرانای سره سونه دولت دی. دا غړ خلک په کې مساوات خو دې ته په کار دی چې د زمون صحابه کرام په معاشره ودی کې مساوات وو، چې د امیر المؤمنین په دا تنخواه او چې هغه به د عوام فوجي او صفاهي به د عام مسلمان به دا مساوات وو. مساوات پکې نشته دی او نه پکې ازادي شته. مسلمان خزه خپل خوخه ژوند ته نه پریږي، دا حجاب وکړي، دې ته په مساوات وي. دا صرف موږ د بار دا کړه مولوی صاحب خلکو ته د ناری خسته وي، په دې نارو باندې خلک ځان پسې راوالي. اوس موږ وایو چې د مغربي ازادي دوه اقسام دي، یو انفرادي ازادي ده او دویمه اجتماعي ازادي ده. د مغربي ازادۍ دوه اقسام دي. اول انفرادي ازادي. انفرادي ازادي چې دا د مغربي فلسفه د منفي ازادۍ سره مغربي فلسفه چې دي د منفي ازادي وایي. سوې د انفرادي ازادۍ مطلب څه دی؟ دا غي وضاحت ده چې د حکومت او د معاشري د مجموعي مفاد نه بغیر هر یو انسان ته انفرادي ازادي حاصله ده او انسان په دې انفرادي الګ کتابونه راوړي کنه تاسو سره شان زره کتاب او کنه ګورئ او انسان په دې انفرادي دایره کې چې څه کول غواړي کولای شي منځبانو، یعنی خپل خیر او شر ته کولای شي. خیر او شر څه کوي؟ دا د معتزله یو دغه دی چې هغه خو الله ایمان لرل، دوی خو الله نه مو دوی خپل خیر او شر څه کوي. هغه ویل چې انسان د خپل څه شه دی افعال خالق دی او دا وایي دی چې خیر او شر ځان څه کوي تخلیق کولای شي. او په دې انفرادي ازادۍ کې د دنیا یو طاقت هم دا نشي منې کولی که ریاست وي او که معاشره و دین وي یا استاد که معاشره وي که والدین وي که استاد وي. بشر مولوی صاحبانو دا ټول دا د 18 کالو نه مخکې زما ترور زوی دی بلجیم کې، هغه وایي چې زمونږ بچي زمونږ نه زیات موږ نه حکومت تپوس کوي. هغه ګوري چې تا ته خوراک ورکړی دلته فروټ ورکړي دلته دا چې څومره خرچه درکړي دا په تکیو که نه کې که ماشوم کې معمولی دونه چرته دا ماغو په جسم نو بسته به جیل کې پروت دی. 18 کال نه بعد دا به بالغ شي نو بیا د پلار او مور د اختیار نموزي او د حکومت د اختیار نموزي به چې د څه خوخه مولوی صاحبانو یا استاد مشر وي او کنور. لہذا په دې انفرادي آزاد دایره کې دا خود مختار دی او که څوک په دې کې مداخلت کوي که پلار وي یا خاوند وي یا ښځه هغه به مجرم وي. دې انفرادي آزاد دایره کې هر یو انسان ته د کار کولو اجازه ده، کوم نه چې د نورو خلکو ازادي نه متاثر کیږي. لہذا که څوک سره عام زنا کوي یا بربند ګرځي یا زراور سره واده کول غواړي یا شراب جواری کول غواړي، دا د انساني حق دی. نور څوک یې نشي منع کولی، ځکه د انسان ته چې
ځان ته خوښ کړل بس دا خیر دی، بل چا ته به موږ کې مداخلت کولو اختیار نشته. د هیومنزم د فلسفې په بنیاد وایي که نه؟ تاسو ویلې ده که نه هم ده ویلې؟ د هیومنزم فلسفه مې ویلې منصفانو. نو اوس د دې انفرادي ازادۍ څه نتیجه راوځي د هغې وضاحت موجود دی. چې کله په یو مخصوص دایره کې چا ته انفرادي ازادي ورکړی شي، د هغې نتیجه دا راوځي چې په معاشره کې د خیر او شر تمیز ختم شي، هغې ته د غلط نظر سره کتل جرم وي او د هغې نه منې کول کوشش د بل جرم دی. یو انسان د هغه وایي چې یاره بس زه زراور سره واده کوم، زه هلک سره واده کوم، نو اوس که ته ورته وایې چې هلکه دا د فطرت خلاف دی نو ته مجرم یې هلته بیا. په هره معاشره کې د ښه او بد تمیز وي، لیکن د مغرب د دې ازادۍ د ښه او بد تمیز ختم کړو. نن ځکه خو هغوی په مسلمانانو حمله کوي او وایي دا زموږ خوښه ده چې څه کوو. تا ته اختیار نشته دی چې ته خپلې فیصلې کوې، ستا فیصلې به څوک کوي؟ ستاسو فیصلې به موږ کوو منصفانو. دویم قسم ازادي چې دا اجتماعي ازادي ده. مغربي فلسفه اجتماعي ازادي مثبت ازادۍ سره تعبیروي. مطلب یې دا دی چې کوم انسان معاشره به حیثیت مطلب دا دی چې کوم انساني معاشره په حیثیت مجموعي کوم فیصله وکړي د دې منل په ټولو باندې لازم دي. کوم معاشره یا ریاست چې کوم قانون جوړ کړي او کوم فیصله وکړي هغه که موږ ته د اجتماعي ازادۍ یا اشتراکیت او قوم پرستۍ په شکل کې په نظر راځي. اشتراکیت کوم نظام دی؟ د دې باندې څوک و؟ شاباسی کارل مارکس 1818 کې پیدا او 1888 کې وفات منصفانو. شاباسی د اشتراکي نظام دا حق ورکړی مزدورانو ته چې مزدوران دا کم لیبر یونین چې دی چې کومه فیصله وکړي دا به منل کېږي. او قوم پرستي دا حق انسانان او قوم پرستي دا پښتون ته ژوندون غواړو داسې چې کمې ګوره ډلې ټپلې دي دا ثابت دی منصفانو. دا ګوره د اسلام بېختري کوي، دا د اسلام قوت ماتوي. په قوم کې چې ته تقسیم کړي نو قوم پرستي دا حق انسانانو ته ورکړی دی چې په کومه خطه کې یو قوم فیصله وکړي. نو قوم نو کوم ځای کې جوړېږي؟ وایي سرحداتو کې منځ کې چې کوم خلک اوسېږي دا یو قوم دی. اوس پاکستاني وایي دا یو قوم دی، دی په دې تقسیم کې، ته په پاکستاني تقسیم کې، زه په افغاني تقسیم کوم، ته په تاجکي او ته په ترکي او په دې تقسیم کړلی. نو ستاسو زمونږ هغه څوک وو؟ زمونږ هغه کوم چې مجموعي قوت و هغه کوم چې د خلافت و هغه پولیسیبانو موږ ته ختم کوم منصفانو. او قومونه د خپل سرحداتو کې د یو قوم دی او دې عبارت دې نو یو کوم او قوم پرستی د حق انسانانو ته ورکړی دی. او قوم پرستی د حق انسانانو ته ورکړی دی چې په کومه خطه کې یو قوم فیصله وکړي او قومونه د خپل سرحداتو کې د یو قوم دی. په دې کې د بیا جمهوریت دی او جمهوریت دی منصفانو، بیا پکې وطنیت دی، دا ټول پکې دي منصفانو. ښه هیڅ شی دی منصفانو، جمهوریت دی، وطنیت دی، قوم پرستی دی پکې منصفانو. لہذا کوم قوم او ملک چې کوم قانون پاس کړي بل چا ته پرې اعتراض کول حق نشته دی. او دا قوانین یورپ د ځان لپاره جوړ کړي دي ځکه مسلمانان یو اسلامي قانون باندې عمل کوي نو دوی په هغه اسلامي ملک باندې زور اچوي چې دا قانون ختم کړي. په دې کې د انسان ازادي متاثره کیږي. لیبرل حکومت هر یو قانون پاس کولی شي، لیکن مغرب په دې اجتماعي ازادۍ باندې برقرار پاتې نشو. که کوم مسلمان ملک قانون پاس کړي نو دوی اعتراضات کوي، دوی وایي دا د انساني ازادۍ خلاف دی. مثلا پرده شو یا نور احکامات یا د اسلامي احکاماتو نفاذ که کوم حکومت لازم کول غواړي دوی هغه قانون ته نافذ کول ته نه پرېږدي. پوه تاسو نه پرېږدي. موږ وایو دا ودې سره د انسان ازادي متاثره کېږي. موږ وایو ولې دې سره د ازادي اوس په دې باندې وخت نشته را سره چې دې باندې موږ زه تفصیلي بحث وکړم. منصفانو خو سبق مخکې بوزو. بعض فلاسفه به څه وایي؟ بعض فلاسفه وایي انفرادي ازادي اصل ده، یعنی منفي ازادي ده. او بعض فلاسفه وایي چې مثبت ازادي بهتر ده. په دواړو کې دوی انسان ته د خدای درجه ورکړې ده چې دا څه کوي او څه اختیاروي هغه ته اختیار حاصل دی. منصفانو ښه دا کتاب د تعارف تهذیب معارف او دا مفتی محمد صاحب لیکلی ډېر بهترین کتاب دی. دا مطالعه کوئ منصفانو. په اسلام کې د ازادۍ مفهوم څه معنا ده؟ د دې وضاحت مو. اسلام یا بل کوم دنیاوي مذهب چې وي د زرهاو کلونو تاریخ کې چې څومره مذاهب تیر شوي دي او څومره فکرونه تیر شوي دي د مغرب د ازادۍ نه جدا دي. بلکې اسلام کې د ازادۍ مفهوم دا دی چې هر یو انسان د خیر او شر په اختیار کولو کې آزاد دی. زمونږ د اسلام څه مطلب دی؟ اسلام وایي چې د خیر او شر په اختیار کې د خیر او شر په اختیارولو کې تا ازادي ده. خیر موجود دی او شر موجود دی. که ته خیر اختیاري تا د بدنې نسبت کېږي چې ته ښه انسان یې، نیک انسان یې، بد اعمال دې وکړو تا ته به معاشره د بد نسبت کوي. ښه بولې زبانو یعنی خیر او شر شریعت مقرر کړی دی. انسان ته دومره ازادي حاصله ده چې په خپله خو خیر او شر منتخب کړي. څوک د دې فلسفې نه دی خبر هغه ویل دا ډېر ښه
ازادي او مساوات او ترقی دا خو نه ته ورته دې څه مطلب دی دا مطلب ته وځان کوئی کې ها شابه څوک چې خیر اختیار کړي هغه ښه انسان دی، څوک چې شر اختیار کړي هغه بد انسان دی. په مغربي معاشره کې د ازادۍ مفهوم خو د خیر او شر تخلیق د بنده په اختیار کې دی، او د اسلام په نظر کې د خیر او شر تخلیق د بنده په اختیار کې نه دی. نو دا بنیادي فرق دی. اسلام هم ازادي ورکوي خو هغه انسان ته په ښه نسبت کېږي یا د بد نسبت کېږي، او د مغرب ازادي مفهوم کې ښه او بد نشته دی. د ازادۍ مذهب څه مقصد دی؟ د ازادۍ مذهب د ناري مطلب د ټول مذهبي اقتدار او اصول ټول مذهبي اقدار او اصول ختم کړي. کوم چې مذهب مقرر کړی دی مولوي صاحبانو، دین اسلام یو مکمل ضابطه د حیات دی، او دا د مغرب د تصور د ازادۍ بالکل د سرسشه دی په تضاد کې دی مولوي صاحبانو. د ازادۍ دعوی کوونکي هغه څیزونه جایز ګڼي کوم چې دین حرام دی. کوم څیزونه چې زمونږ په مذهب کې نسشه دي حرام دي دوی جایز ګڼي. اول زنا بر رضا دوی جایز ګڼي، الکه وجره کې اوځي بس مورازه بس ټیک دی د کې ستاسو کار دی. اول دویم نمبر دوی لواتت جایز ګڼي. دریم نمبر انسان خپل دین بدلولو کې آزاد دی. زبانو اسلام مطلب د جمهوریت دی، کله چاله ووټ ورکوه کله چاله ووټ ورکوه. څلورم نمبر د دین په هر یو مسله کې کله هغه تعلق د عقیدې سره وي یا فروعي مسله وي په هغه باندې دوی اعتراض کوي. کوئی شی بل څه. پنځم نمبر که چا یو دین اختیار کړی وي نو نور دینونه هم اختیار کولی شي، پابندي پرې کوي نشته دی. دا یوه دا اعتراضات په تاسو باندې کېږي. په دې کې څه قباحت دی چې زه عیسایت هم عیسایي پاتې شي موضوع اسلام ایمان نه وړم، ته به ورته وایې چې داسې نه کېږي. مولوي صاحبانو بیا ما تاسو ته ویل د الحاد پرد کې په مذاهب علم باندې څه کول پکار دي، عبور حاصل وي تاسو. شپږم انسان به د هر قسم مذهبي پابندۍ نه بری وي. یعنی په انسان به مذهبي پابندي نه وي که دا په دې مذهب عمل کوي او که نه کوي. اوم نمبر د انبیاء کرام په باره کې هر چا د هر قسم رای ورکول اجازت حاصل دی. که څوک د انبیاء کرام علیه السلام ګستاخي کوي نو دوی د هغې دفاع کوي او وایي چې دا د خپل ازادي رای ده، چاته پکې د مخالفت کول یا سزا ورکول اجازت نشته دی. اتم نمبر د ګوره هغه د ازادۍ مذهب دا ځان ته زده کوي، دا تاسو هر ځای کې بیانولی شي، دونه عامې خبرې دي مولوي صاحبانو. اتم نمبر څنګه چې سړی څلور نکاحګانې کولی شي نو همداسې ښځو ته هم د اختیار حاصل دی، او څنګه چې سړی ښځې ته طلاق ورکولی شي نو د همداسې ښځې ته هم اختیار حاصل دی چې خپل خاوند ته طلاق ورکړي. شابه. د مغرب د مساوات او تصور نو او مغربي معاشره کې د مساوات تصور او معنی دا ده چې ټول انسانان برابر دي، که هغه سړی وي او یا ښځه وي، که مسلمان وي او که کافر وي، که پیغمبر وي او که امتي وي، پلار وي او که زوی وي، مور وي او که لور وي. نو لهذا مور د خپلې لور نه تپوس کولو حق نه لري او نه پلار د زوی نه تپوس کولی شي. حقوق برابر شو نو بیا خو تپوس حق پاتې نه شي چې استاد د شاګرد نه تپوس وکړي او شاګرد د استاد نه، پلار د زوی نه او مور د لور نه، بیا بس حقوق برابر دی. لکه د دې نه د پلار حق ته زوی نشي رسېدلی مولوي صاحبانو، ځکه خو دوی بیا اخر کې پلاران څه کوي اولډ هوم کې داخل کې بیا ورته وخت نه ورکوي. یو ورځ ته ورته ټول کال کې عیسائی نور مذاهب والا ټول کال کې پلار ته یو ورځ ورکوي مور ته، فادر ډے او مادر ډے، بس دې کې به راځي ته به ناست دي. عام هم دی بیا دا ډېر نیک انسان چې پلار مور ته راشي په دې ورځ باندې. سلام. ځکه ټول په درجه کې برابر دي، همداسې د سړي او ښځې حقوق هم برابر دي. څنګه چې سړی خپلې ښځې ته طلاق ورکولی شي دی ورکوي که نه، د انګریزانو دغه ترتیب کوي مولوي صاحبانو، هغوی ښځه خاوند له طلاق ورکوي. مولوي صاحبانو اوس راځو د مغرب د ازادۍ دپاره دې ادارې جوړې کړي دي چې ته دا ازادي تعالی رکاوټ راشي یا مادي رکاوټ وي یا درته د معاشرې د طرفه کوم رکاوټ وي، نو هغه رکاوټ دپاره دوی ادارې جوړې کړي. دا انجیوګانې چې دا دلته دا سیول سوسایټي او دا چې څومره چېرې دا د دې دپاره کېږي، دا د اسلام او د مسلمانانو خیرخواهۍ دپاره نه دي راغلي. دلته سرمایه‌داران نظام دی، سودي نظام دی، دا یو ځان له موضوع ده. دلته چې څونه ظلم دوی روان کړی د هغې ګند پټولو دپاره دا انجیوګانې دلته راوستي دي. او والله دا ډېر ښه خلک دي انجیوګانو باندې زما ټوله سرمایه هغوی چلوي، یو 100% رانه وړي او 15% انجیوګانو له ورکوي، 95% ګټه هغوی ته روانه ده. دا 15% واپس په ما باندې ولګوي، دوی هسپتال جوړ کړو، دوی دا وکړو. دا زما سرمایه ده مولوي صاحبانو، دا د دوی سرمایه د خپل وطن نه راوړي. پوه شوې مولوي صاحبانو. مغرب د ازادۍ دپاره بیا څه ادارې جوړې کړي دي. مغرب د انسان د ازادۍ دپاره یعنې د خیر او شر تحفظ دپاره معاشرتي، علمي او ریاستي سیستم ایجاد کړی دی. انسان د ازادۍ په حاصلولو کې درې رکاوټونه دي. اول نمبر مادي مشکل دی، دویم نمبر د معاشرې د طرف نه دی، او دریم نمبر چې دی هغه ازادۍ د تحفظ دپاره دوی حکومت قایم کړی دی. لکه ستا په پاکستان کې هم دوی یو سیکولریزم غواړي، دا د دې د ازادۍ دپاره غواړي چې انسان په خپله خوښه څه کوي دته په اختیار یا
اول مادي مشکل لري کول. د مادي رکاوټ مطلب دا دی چې په انسان سره د دې زله عبارت به د دې مطلب دا دی چې انسان سره دوه مسائل نشته چې دا په خپل خیر تخلیق کی. نو د دې لپاره د ساينس د علوم او ایجادات شروع کړل انسان ته د فائدہ ورسوي. قدیم زمانه کې ول ساينس او فلسفه د یو فلاحي اداره وا یو تحقیقي اداره وا. اوس دا د انسان د خواهش پوره کولو یو اداره جوړه شوه. دویم نمبر د معاشري مشکل والے وي کوم ته چې سیول سوسایټي وایي ملسبانو دا د یو څو افرادو مجموعه وي او د دې رکاوټ ختمولو لپاره یو لیول سوسایټي تنظیم جوړ کړی وي. دا عبارت یو دي نه سول سوسایټي مطلب دی چې سیول سوسایټي مطلب دی چې معاشره کې چاته د ازادۍ په اړه کې سر رکاوټ وي ها سکی ختم کړي که ها رکاوټ د مذهب د طرف وي که رسم او رواج وي ها او هغه د انسان د ازادۍ د پر رکاوټ وي نو څه کوي دا سیول سوسایټي هغه رکاوټونه ختموي. ګوره تاسو به کتلی وي بعضې چې رکې کور نه وتښتي بیا دا خلک دا انجوګانو دا خلک ورځي دارالعلومات ته بوزي او غیره تحفظ ورکوي به د خپل خوښه. سیول سوسایټي دا ګوري چې په کومه معاشره کې په خلکو خیر او شر مسله کولی شي هغوی مخالفت کوي. که کومه جنۍ د کور نه وتښتي نو دا سیول سوسایټي وایي دا د خپله مرضي ده تاسو ورته څه نشئ ویلی. هغه خپل کار دی. دا درېیم نمبر د دې دپاره لیبرل حکومت جوړ کړی سیکولر حکومتونه جوړول دي ملسبانو. درېیم د ازادۍ د تحفظ لپاره لیبرل حکومت جوړول دي. ازادۍ د تحفظ لپاره لیبرل حکومت تصور ورکوي او داسې حکومت وي چې د دې بنیادي مقصد وي د خلکو د ازادۍ تحفظ کول. ملسبانو د دې دپاره مغرب د اسلام په هر یو قانون باندې تنقید کوي. د دوی په خیال کې د خلکو انفرادي ازادي وي دې سره متاثره کیږي. قانون د مذهب توهین د رسالت د څه کوي دا چې دا ختم کوي ملسبانو. دوی د نبی رسول الله په شان کې بے ادبي کوي دا د انسان خپل ازادي مونږ نه تاسو هیڅ کله داسې نشئ برداشت کولی چې څوک د عیسی علیه السلام بې ادبي وکړي. تاسو خو آزاد پرسته خلک استئ ځان ته وایئ څوک د عیسی علیه السلام بې ادبي وکړي بیا تاسو یې پرېږدئ. موږ د عیسی علیه السلام موږ په ټولو ایمان دی موږ د یو پیغمبر او د یو مقدس حاسم بې ادبي نه کوو. دا خو تاسو عوامو دپاره څه کوئ چغې وهئ. ملسبانو موږ اوس وایو چې د مغربي تصور د ازادۍ نتایج څه دي. دغو نتایج موږ بیان کړي دي ملسبانو. زر زر 15 منټه دا پوره اوله نتیجه د خیر او د شر د ښه او بد تمیز ورسره ختم شو. معاشره داسې شوه چې د ښه او بد تصور پکې ختم شو. د غلط او صحیح کار نه وي. ټول ښه کارونه دي غلط پکې شته ټول پکې بزرګان دي. سلی زمونږ په بدر کې خدای چې ځنې ولیان پیغمبران کړل چې هر سړی ولی او پیغمبر دی وای جدانه قدر یو اولاد پکې پیدا شي نور جهان وړه تورو کانو کړ دي. او د دوی په معاشره کې سوي د دوی په معاشره کې ټول جیوی هغه سوي ولیان دي. دویمه نتیجه د مذاهب انساني په تاریخ کې چې څومره مذاهب تیر شوي دي په هغوی کې د خیر او شر تصور څومره مذاهب چې دي په دوی کې د خیر او شر تصور موجود دی. جدید مغربي فلسفه داسې یوه نظریه ده چې دې ټول مذاهب څه وکړو د دې نه الټ روان دی یعنې خلاف روانه ده ملسبانو. درېیم نمبر د مشر او کشر د پلار او د زوی د ښځې او د خاوند د شاګرد او د استاد دا کوم تصورات چې دي دا د منع کولو دا د ښه اخلاقو ښودلو دا یې ختم کړو. پلار او زوی پلار د زوی نه تپوس نشي کولی. څلورمه نتیجه معاشره کې د ښه او د بد انسان او د تقسیم یې ختم کړو. ځکه په دا کوم چې مذهب متعین کړي دي ملسبانو څوک چې نیک اعمال کوي ښه انسان وي څوک چې بد کوي د څه د بد عمل انسان نسبت کېږي د فاسق هغه تصور یې ختم کړو. وګوره څونه خلک وایي دا لیبرل خلک وایي والله دا ښه خبره ده چې ختم یې کړو. موږ نه دا خو معاشره دې څه کړله بیا خو بر سړی د جرایمو اماجګاه به جوړه شي چې دا د ښه او د بد تصور ختم کړي ملسبانو. او که نه دا یو مکمل چې په دې باندې تپاس کې ډېر وخت خو وخت ختم شو. پنځمه نتیجه د چا په اختیار شوي عمل باندې تنقید کولو مکمل خاتمه یې وکړه. موږ دلته ګوره چې ته غلط کار ووینو موږ یې منې کوو. من رأى منکم منکرا فليعينه فبيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. موږ له وضاحت موجود دی چې لکه بلاس یې منې کړه هلته دا نشته دی ملسبانو. هلته تنقید هم بچا نشي کولی دا دې وکړه اوس بس د خپل کار دی امر بالمعروف او نهي عن المنکر هلته نشي کولی ملسبانو. چې چاته نصیحت وکړي ځکه هلته هر سړی په خپله خوښه ژوند تېروي. شپږمه نتیجه کوم ریاست یا کومه معاشره چې کوم قانون جوړ کړي د دې اختیار کولو کې مکمل ازادي ده. که کوم ریاست هم جنس پرستي قانون جوړ کړي جنس پرستي قانون دوی جوړ کړی دی څوک به تنقید نشي کولی. دوی وایي دا یو تبقي اختیار کړی خیر دی ځان دپاره. تا سره څه کار دی چې مولوي صاحب ته په ده باندې اعتراض کوي ملسبانو. دغه شانته کې سویټزرلینډ والا فرانس والا دې ملکونو په حجاب باندې پابندي لګولې. نو هلکه ته دې مسلمان ښځې نه ولې ته ازادي نه ورکړې دا سوال درنه موږ کوو ته د ولې نه ورکړې. دوی به ټکس لګولی چې 50 یورو به بیا ورکړې ملسبانو ته والله ولم چې ټکس یې پې لګولی خو د خو څوک حجاب کې هلته وخت نشي تېرولی. اومه نتیجه ریاستي یا معاشرتي سطح باندې په داسې قانون منوي کوم سره چې د انسانانو ازادي مساسره کېږي. نو دا د مغربي ازادي خلاصه شوه.
او دا پیدا شوي د هیومنزم نه دي هیومنزم نه. یعنې د انسان پرستۍ نه. هم ته چې انسان پرستی وایي ملچبانو دا زمونږ درس د نو شو. سبا به موږ وایو چې د مسلمانانو معاشره کې د الحاد د خورېدو اسباب او وجوهات کوم یو دي. اوس پورې الحمدلله تاسو دعوا جواب دعوا تنقیحات علم اقسام الحمدلله د علم الکلام د قدیم اهم مباحث بیان شوي دي او تقریبا یو سل اویا صفحې کتاب ویلو. نو دا کتاب کوشش وکړئ چې اوس بعضې ملګري داسې دي سوشل میډیا نه بحث مباحثه کوي چې تاسو ځانکان دغه الحمدلله تیار شئ چې دغه ته موږ نمونه ورکړو چې تاسو بحث کوئ. دا کتاب اول هغه پیلنې مو دا وګورئ نوټس چې او زور پسې دا تسلسل سره وګورئ او دا شرط کې سبا چې موږ کوم درس وو دا ځان سره لګړوي. ښه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.